الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. نن ما خان نباد د پنځپیریانو د یو عالم واحد الله وحدان سیب یو 29 منٹ کلپ میں وریدو مازیګر می وریدو خو ډیر زیات وګدو نو تقریبا 10 منټه چې کله وریدل شو بیا ملمانه راغله او کلیپ ډیر زیات تفصیلو اول خو پکار دا واحد الله وحدان سیب لګونته طریقه زده کا چې کله هم جواب کې چا پس کلیپ کې نو دومره کوا چې د اوریدو قابل پاتې. اوس په دې کلیپ کې زما د خپل اندازې مطابق داسې خبرې د نه دي کړې چې قابل د جوابي بلکې اکثریت د په دې کلیپ کې تضادات دي. تاسو په خپل ګوري اولنې خبره د مفتی صاحب محترم ترجمان علماء دیوبند حضرت مفتی محمد ندیم محمودی صاحب دامت برکاتهم خلاف دا کړی دا چې مفتی صاحب محترم د مناظرو د اشاعت نه عاجز شو دا غینه خاموش پاتې شو او الفاظ استعمالی کوسالا وی کوسالا شو او بیا په خپل باندې لږ ساعت بعد وی زما 3 کالو شو چې ما تاسو ته سند دی ویلي د مناظرونه پاتې شوی تی او کومنګیو یو خبردار دا ستاسو تضاد بیان ده. دیم دی وی چې تاسو د شرارت نه توبه وستله اگر که په زبان قال سره نه وي زبان حال سره وي سبب شرارت خو تاسو په عقیده کې پروت دی تو خپل عقیده د فساد پریدا نو شرارستان خود به خود ختمیږي. او بل دی وی مفتی سے محترم تا نسبت کوي و استا مثال د چرګي دی نو ګوره دا خبر ځان پی کتا پګړې په سر کړی دا علم دی کړی دی مدرسې نه ته فاضل شوی او دا ستا لهجه نو تا ته د خپل پګړې او د خپل سنت لباس او دا شرعي لباس دا اجازه درکې چې دا ته په دې کلیپ کې مفتی صاحب محترم د ته غټ خبرې 2-3 کړې وي. اولنې خبرې د ته دا کړې وا چې سبب ته د مناظرو نوم تر هغه ماخلات تر کوم چې ستا مشرانو دالکل تعالی نه در کړې چې دا زمنګ ملګری دي او منګ با د مناظرو نه کله هم براءت نکو تاسو ولې کنه. نو مفتی صاحب محترم تا ته دا نه دی ویلي چې ته لیکل راواخله چې ته د جماعت نماینده یو که نماینده نه کو ویډیو کې داوی راته وخای تا ته دا وی چې ستانه هر کله چې ته مناظره کې جماعت دنا بیا وروستو براءت اعلان کوي نو چې د براءت اعلان کوي نو ستا غ ټیم هم ضایع شي زمونږ ټیم هم ضایع کی او خپل جماعت د براءت مو کی. لہذا ته د خپل جماعت د مشران نه د مفتی سراج الدین صاحب نه د شیخ طیب صاحب ساسو مرکز امیر دی داغه نه دالکل راواله چې دی مناظره کې موږ به براءت نه کو چې براءت د نه کې موږ دغه باندې خپکیږو او بیا دې ځان لجامې جوړي ځان لطفل تسلی ورکړي چې ما سماع موتا مناظره وکړو ما د اعاده روح مناظره کو پاغي باندې موږ له علامه خضر حیات صاحب تشریف راوړو او زه بیا لاړم شیخ طیب صاحب لا غره انعام په تور باندې کتاب درکو او بیا مفتی شریف حسین صاحب او مفتی اکمل صاحب او دا مشران علما خپل یادی مولانا سمیع الحق صاحب او مجتبی صاحب او دا مشران علما یادی چې دی مال انعام راکو او دی مال تسلی راکو تسلی خو تعالی غم درد کوله دا خو تاسو غم راځي کوله سی وته پېښې ویلي تعالی د غم درد چې پتا دومره سخت او تکلیف تیر شوی چې تر دی اهل حق د زمرو سرمغه تناس ته تا خو ډیر زیات غټ کمال کړی دی چې تار دی مخه تناسته کړی دا پتا سخت تیر شوی د نه دی تعالی تعزیت د درغلو دا تعالی غم دردې له درغلو تعالی غم لازم له راغلو لیکن دا سب اوایو مولانا بلیګر صاحب رحمت الله علیه هغه یو قصه مشهوره کړی دا چې د افغانستان نه یو ساده سړی انډیا ته تلو او په هندستان کې د هندو په الوا کې ګوت راخ کا ناغي د نفرت په توګه د سزا ورکول نو بیا په خر باندې سور نو بس ډول باجی روان کی نا چې کله خپل کلی تراغي نو بیا وی
چې هندستان چاته پوسټ کو چې څنګه وې ډېر خو او څنګه خو وې خوردن حلوا مفت سواری بخر مفت دا مولانا بجگر صاحب رحمت الله علیه قصه ما خپل دا کې قصه چې تنه اوردن نه ملي ده او تماشا هاي لکه ډول باجی مفسرینو دا استاد احکاری حقیقت کې دا مناظرین بعد د فتح اعلانات او حقیقت کې دی تعالی تسلی و درکې پتا افغان تیر شوی دی کله چې کور کې مړ شو خامخاغي له خلک تعزیت نه راځي دا تا تعزیت او بل دی وی چې مال فلانه راغی فلانه پروګرام دی جوړ کو خلک دلرال او بیانات وکړل اوس دا تازه له تسلی ورکا چې دا زما د مناظرې د فتح زما دا بس نه پیګونو هغه خلک حقیقت کې خپوي دي چې کم پتاسو کې اهل علم دي کم چې تاسو کې اهل عدل او انصاف دي هغه پیږي چې مولانا واحد الله وحدان سے مناظره د سماع موتا کې یو دلیل په مسله د سماع موتا د شرک باندې نه دی پیش کړي اوس هم درته وي سماع موتا شرکی کفری عقیدت وي ستا کتابونه لیکلي دا لیکن یو دلیل پاغي باندې کفر او د شرک ته نه دی پیش کړي چې دی پیش کړي نه دی نو دا ست تعزیت شو کو ستاره پارا د فتح او د کامیابی اعلانات شو او دویم دی وی چې کله زمونږه مشرانو موږ نه برأت نو کړي مفتی توصیف صاحب چې کله د احادی روح المسلې نه بعد مناظره کتنو نه برأت کو یغه داسې نه کو نو هغه ریکارډ را باندې ول شرکې د خدای بنده هغه کې خو هغه ویل زمونږ جماعتي مناظره چرته نشته دا نو ګور داسې کم اس کم عالم سړی د روح مو آیا الله نو یریګا هغه کې داو چې مفتی توصیف صاحب زمونږ جماعتي مناظره نشته او بیا باقاعده ویډیو یو کړ زمونږ د جماعت مناظره نه و هم دغه مشران چې ته جماعت لیک الله واغتل هغه جماعت مشران د کې ناستل نو کم اس کم سیبا چې خلکو ته چې دروغ مو وای نو خپل هم گزاره کو انسان ډیر عاجز دی که په هیره په خطا دی ویل الله پاک ته توبه وس الله به معاف کی خو گزاره کو سیبا بل دی و چې ما ته شیخ طیب صاحب د مناظره د ګټل نه بعد یو کتاب راک او وای دا زما د پاره داسې دی لکه چې یو باچا د یو رعایت په سر باندې لاس کړي د باچا د شیخ طیب صاحب لازمه په سر داسې دی لکه د بادشاہ لاس نو ټیک تاسو مشر دی بادشاہ لاس دی خدا کتاب یوازې ګوري تعالی نه درکې ځان په دې خبره پیګه هغه چې څوک ملاقات لړشي هغه له کتابونو ورکي نو دا تا د پارس اعزاز خو نه دی او دا عموما علما چې کله کوم کتاب خپل الیکي چاله ورکی چاله دا څه کتاب ټولې نامات شو مرکی د خدای بنده لک سوچ کو بیا دی وای چې تاسو مشر قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکاتهم وفیوزاتهم العالیه وی غدی وای چې دا مفتی محمد ندیم محمودی صاحب دامت برکاتهم زمو مناظر د کتاب دی دل درکې د خدای بنده قائد جمعیت چې کم میدان دی هغه میدان ته الحمدلله ستاسو جماعت الف تا یا عاجز دی کله یو سره شمولیت کوي کله بل سره شمولیت کله یو د پار اعلان کوي کله د بل د پار اعلان کوي ستاسو کار خو دغه دی او قائد جمعیت چې دغه کم کار دی الحمدلله هغه ډیر عالمی کار دی او دغه کار دانه دی چې هغه د مناظرو میدان ته روزي او یا د مناظرو په میدان کې خپل نمائندگان مقرر کړي زمون جماعت نوجوانان احناف الحمدلله د مشران تایید حاصل لی هغه ارچا ته معلوم دي ستاده مطالبه دغه ضرورت نشته او بیا وای چې تاسو جمعیت والوي چې دا شرارتيان دي نو سیبه دا سکار دي جمعیت علماء اسلام دا زمون یو جماعت دي هغه خپل طریقې کار او خپل خدمات باغی کې بتاته او عام سړی یو کارکن یو د دین بیزاره یو ناپوهه سړی کوم خبره کړي اول خو به کړي ناغه به د خپل پوی مناسب کړي اگر چې هغه پوهه به خطا و او بیا وایي ته دیوبندین او تصدری او دا خو ولا پته لګي چې کله میدان ولګي چې د علماء دیوبند عقیده چا پیش کړي دو مناظره تاثیر شوی دي او استاد جماعت د مشرانو سره څومره مناظره شوی دي او وایي چې په کوم کې د علماء دیوبند خلاف موږ دستخط کړي کم مجلس کې د علماء دیوبند خلاف موږ عقیده او موقف پیش کړي دي ته په خپل کم اس کم عالمي الله پاک د علم درکړي دي نو ته ولې داسې خبره کوي او بیا دی وای چې تاسو علماء دیوبند نه صفدری نو شیخ صفدر رحمت الله علیه هغه د علماء دیوبند مسلم ترجمان دی
او دا هغه کتاب تسکین الصدور راواله د علماء دیوبند تقریزات او تصدیقات او تاییدات په غیب ابتدا کې ته په خپل او شماره په خپل باندې په زبان حال سره دا تسلیم کې چې شیخ صفدر رحمت الله علیه هغه د علماء دیوبند مسلم ترجمان دي او هغه چې کوم عقاید په خپل کتاب کې ذکر کړی دي هغه د علماء دیوبند دي نو شیخ صفدر سے علماء دیوبند تفریقه خپل منځ کې تم پیدا کو او بیا دی وی چې پتا څه کې سلور ډلې نو زه راته ویم مفتی منیر شاکر ته نه ځانته اشاعت التوحید والسنه وي ساس ملګری داغه عقیده جدا ده اتولا بندیالوی ستاسو د جماعت عقیده وی سړی دي ستاسو د جماعت ترجمان په حیثیت باندې خدمت کوي هغه عقیده جدا ده ستاسو د جماعت علامه خضر حیات چې په دې وخت تاسو خپل د جماعت مناظر شمار کی داغه عقیده جدا ده او ستاسو د شیخ طیب صاحب عقیده جدا ده او د دین علاوه تاسو کم مشران ته تاسو نسبت کوي شیخ غلام الله خان صاحب رحمت الله علیه او شیخ حسین علی رحمت الله علیه چې تاسو چاته ځان منسوبوي داغي عقیده جدا اوس اوایا جماعتونه ستا جدا دي که زما دي زه د علماء دیوبند سره تعلق ساتم د علماء دیوبند عقاید نظریات چې چا تسلیم کړی دي هغه د موږ مشران دي علماء دیوبند عقاید نظریات زمونږ هم دي الحمدلله د دیوبند د جماعت نه هیڅ قسم انحراف موږ نه کوو چاهے څوک به لګیا وي څوک به سوی او څوک به سوی بیا دی وی مفتی سے محترم پس ډیر سپک خله استعمالي دا خله جب زما سره زم استعمالو لشم لیکن زما او استاد تمیز بیا پاتې نشو د حق او د باطل تمیز پاتې چې تم کنزل کې وزیم درته کوم چې تم سپکی وزیم درته ویم بیا زما او استاد فرق پاتې نشو الحمدلله موږ ته استادان ادب کوي زمونږ مدرسې زمونږ جماعت زمونږ عقیده زمونږ مذهب دا موږ ته ادب کوي نو تا ته زه د سپکو جواب په سپکو سر نه درکوم خو دومره به درته وویم جزاک الله دا به درته او نور بقایا دی و چې مفتی صاحب محترم ترکه مې پورې تا د اشاعت التوحید والسنه عقاید خلاف میشن پریخي دا یاد وساته زمونږ نوجوانان احناف جماعت الحمدلله د اهل حق مدافع دي کاغه مذهب حنفی لحاظ سره دي کا عقیده اهل سنت لحاظ سره دي او کله انکار حدیث لحاظ سره دي په دې ټولو کې نوجوانان احناف الحمدلله په سر پیرز باندې خپل خدمت کې دا تهم مانی کني د توي مفتی منیر شاکر استاد جماعت سره دي چې استاد ترجمان اشاعتو ته هغه په کلیپ ولنه کې دا خو استاد جماعت سره دي تاسو جماعت خلاف خبرې مثال ست طریقې کار استاد د جماعت نه لاړ هغه اوس هم وایي د خپل جماعت د خپل مشرانو او دغه چې خپل کوم ملګری اوس هم استاد جماعت تزان منسوبوي ته دغه خلاف ولې کلیپ نه کی معلومه دا شو چې ستا خلاف د علماء دیوبند سره دی ته خلاف د منکر حدیث د منیر شاکر سره نه لري د ملحد سره نه لري خو ستا میشن د علماء دیوبند خلاف دی او زمونږ میشن الحمدلله اهل حق دفاع ده او د اهل باطل تردید دی ناغه که پنځپری دي که وابي دي که بریلی دي که مودودي دي دا سينو که منکر حدیث ملحدین دي دا ټولو خلاف زموږ تحریک بجاری تر کومه پوری الله پاک مونږ ته جن کړي توفیق را کړي دا خبر یاد ساته او بیا دا وی زما خوري صلاحیتونه دي زه په خپل خدمت باندې مطمئن بالکل ځان ته خبره دړې وای خو ګورې نه ځان په دې فکر ځان له تسلی ورکوم اشمان چې کله داسې درځو کړی ځان له خپل تسلی ورکي چې بس ته خوګ نشم را پاسېدم نو ګوره تم د قشان وای چې زما کړي صلاحیتونه زړه تکړه ما او کله زما مشران زمانه برأت کو نو ستا مشران خدانه بلا به برأت کو تا دا غینه بعد ول خپل مهنت پرې نه خو او بل ته په خپل کلیپ کې وي چې زما مناظری دین ګڼم یو د ریکارډ کې رښتا دویم پیاته وي که زما مفتی سراج الدین صاحب او د مشرانو مان برأت کو زما باندې اعتماد نکو زما د خدمت پرېږدم نو ته به دین پرېږدي اوس اوای دې کې کوم خبره ټیک په خپل خبره کې څومره تضادات او بیا دا وایي چې زمونږ جماعت چې کلمه وکړه چې دا هر جماعت د مفتی سے محترم نخپل دفاع وکړ خپل جواب وکړي شو نو بیا زرا پاسېدم چې د خپل جماعت طرف نه جواب وکړ نو ته خپل سوچ وکړه تا خپل جماعت عاجز وګڼه یعنی ستا په علم کې د شیخ طیب صاحب نه راواخله تر دستانه پر څومره استادان او مشران دي دا ټول صاحب باندې لا جواب شي کاغه مفتی توصیف صاحب دی مفتی فدا صاحب دی علامه خضر حیات صاحب دی یا وغیرہ د نور څومره علما دي مفتی مجتبی صاحب پوری دا ټول صاحب باندې لا جواب نو ته میدان تراله تاوی زب په کې د خپل کوشش وکم خو تا هم کوشش ونه کړی شو د خپل جماعت دفاع دی ونه کړی شو نو ګوره په خپل باندې ته سوچ کوا چې خپل جماعت ته عاجز شمار کو او بیا دا
وای چې کله بل سړی جواب وکي او زه مطمئن نشم زه بیا جواب کوم نو معلومه دا شوه چې ستا په نسبت باندې ستا په جماعت کې څوک د جواب قابل نشته ځکه ته جواب کې اوس هم ته وایې چې مفتي صاحب محترم پسې ما دا کلیپ ځکه وکړو مثال چې مفتي صاحب محترم زمونږ جماعت یادي نو مفتي صاحب محترم خو تمام باطل یادي او د اول نه تر نن اوس به هم یادي موږ به یادو الحمدلله دا زمونږ محنت دی د حق دفاع او د باطل تردید او بیا هم د تاخیره کې د خپل مشرانو نه مفتی سراج الدین صاحب د شیخ طیب صاحب دا لیکل والا چې منګه د مفتی او د واحد الله وحدان صاحب نمبر اتنه کو ان شاء الله بیا مخکې په موضوعات باندې بحث کو او بیا تا چې د مولانا بلال صاحب پسې کلیپ کړی دی د مولانا بلال صاحب د عقایدو په لحاظ سره کلیپ د مناظرې چیلنج ورکړی دی هغه سره الحمدلله خبره لګ لګ روانه ده او لسنه ترتیب روان دي نو که بیا دې مزړه کېږي که دغه واحد مولانا بلال صاحب والا موضوع اخلي که بله کوم موضوع اخلي خو لیکل شرط به دا وي چې د خپل جماعت د دغې مشران نه به تحریر راواخلي چې هغوی ووایي چې د نه براعت نه کو انشاءالله د هغې نه بعد ته بیا رابطه وکړه او د هغې نه بعد به انشاءالله موضوعات ستا د خوښې چې کوم موضوعات زموږ د علماء دیوبند په هغې باندې بحث کوو ټول مسلمانانو وروڼو ته وایم چې کم از کم په دې خپل حق باندې کلک اوسېږئ او د دې اهل باطل په وسوسو کې مه راځئ واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين